ضلع بشین امیر حضرت مولانا عزیز اللہ حنفی صاحب د ټول ټیم د جمعیت علماء اسلام مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل محترم محمد اسلم غوری صاحب د بلوچستان د پارلیمان اراکین اپوزیشن لیڈر میر یونس عزیز زہری صاحب قومی اسمبلی ممبر میر عثمان بادینی صاحب د جمعیت علماء اسلام د صوبے اکابرین د ضلع اکابرین شیوخ حضرات اکابر علماء کرام د جمعیت علماء اسلام شائستہ جوانان او پدے پنڈال کی ما پر دن مئی نورونو ترچونو دمخ خوزده د دې عظیم اجتماع د اهتمام او د انتظام په حواله د ضلع بشین و امیر ناظم عمومی او د ټول ټیم ته خراج تحسین پیشوم تعظیم اجتماع پدونی نظم منعقد کړی ده صوبائی جماعت په دغه حواله خپلې هلې ځلې خپلې څونه چې محنت یې سوی دي هغه یې ورسره کړی دي نو دوی د دغې اجتماع په انعقاد باندې څه یقینا خراج تحسین پیشوم. عزیزانو دا نن اجتماع چې ده دا نن جلسه چې ده دا نن نه و د دې جلسې اول اعلان قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کړی دي او دوی دا فرمایلی وو چې الیکشن مسترد دي پر الیکشن باندې چې کوم قوتونه قابل دي د هغو به احتساب کیږي او دغه به لبشنه شروع کیږي د ارزانه شهرت لپاره چې دغه اعلان وشو په دغه بشین کې اجتماع وشوه لیکن نن دا اجتماع هغه اجتماع ده چې د دې اعلان اول وار سوی وو نو دغه د مولانا صاحب دغه اعلان دا د نن نه دی د مولانا صاحب دغه کم چې په دې ملک باندې غاصب قوتونه دي دا د نن اواز نه دی تاسو ته به معلومي چې په 2018 کې چې کله دا الیکشن وشو بیا جمعیت علماء اسلام په تمام پاکستان کې هغه ملین مارچ وکړل چې دا تمام دنیا ورته حیرانه ده په ملو باندې په ملین مارچونه وو د ظلم خلاف د جبر خلاف د غاصب قوتو خلاف او بیا چې مولانا صاحب دا نن چې نارول کېږي په دې ملک کې په سیاست کې د اسټابلیشمنټ مداخلت دا نه دی دا د دې خبره نه ده د دې اول اعلان داسې ګډ پټې ګوايان هستي چې دغه اعلان اول جمعیت علماء اسلام وکړي چې په دغه باندې ملین مارچ هم په دغه را روانو بیا د ظلم د خاتمې دغه خبره کوله چې فوج وموږ ته عزیز دی فوج د پاکستان دپاره ناګزیر دی فوج د پاکستان ضرورت دی فوج په حیثیت اداره زموږ ضرورت دی لیکن فوج د سیاست کار نه دی فوج په سیاست کې مداخلت نه کوي که هغه ټیم عزیزانو دغه سیاسي جماعتو له مولانا صاحب سره لاس په دایه وټې کې کړی وای نن به دغه مداخلت ختم سوی وو خو له بده مرغه هغه خلک چې د مولانا صاحب په قیادت کې د اسټابلیشمنټ د مداخلت مخالفت کاوه هغه ورغلل د اسټابلیشمنټ په ګوتو کې کښېنستل او بیا په ډېر انتهایي شلت سره دوی ته دغه اوس مینډیټ ورکړی دی چې سهار هم خپل مینډیټ بیرېږي ماښام هم سهار ختم شو ماښام ختم شو که یو ور ودرېد کښېنستي که پیپلز پارټي 15 منټه کښېنستله دا حکومت ختم دی بلیک میلینګ دی نو دغه تراز
جوړ کړي نن هم د دې ضرورت دی چې تمام سیاسي جماعتونه پر یوه پوینټ ایجنډا باندې دا سره متفق شي بیا به له اسټابلیشمنټ او دغه د الیکشن له ظلم او له جبره له دې به خلاصېږي او بیا چې کومه ایجنډا نن سوکال اپوزیشن روانه کړې ده چې د آئین پاسداري دا هم تاسو ګډ په دې ګوايان یاستئ چې دا مولانا صاحب اول وار په 2018 کې چې دوی ملین مارچ وکړي هغه انتخابات چیلنج کړل نو هغه شی موږ دوی دغه خبره وکړله چې موږ د آئین او د پاکستان د قانون بلا تفریق نفاذ غواړو پر هغه باندې دغه ټوټل دغه د دوی تحریک وچلېدی بیا د هغه تحریک په رڼا کې دغه انتخابات د کېدو طریقه کار جوړه شوه نو دغه اعلان دغه په دې وجه مولانا صاحب کړی دی چې د 1973 په کانسټیټیوشن کې جمعیت علما اسلام د جمعیت علما اسلام اکابرینو ډېره لویه برخه درلودله دوی د شپې او د ورځې په محنت او په کوشش دغه آئین جوړ کړی دی زموږ تعلق چې له کوم د آئین سره و دوی ښه انتظامي حیثیت راخي لیکن موږ جمعیت علما اسلام د آئین هغه حصه راخي چې د نظریه پاکستان تحفظ کې شته چې د نظریه اسلام تحفظ کې شته چې دغه د آئین منشا او تقاضا دا ده چې د ریاست ذمهداري دا ده چې د مسلمانانو زندگی چې د قرآن او سنت مطابق دوی تیری و هغه ته په ماحول ور برابري دا د پاکستان د ریاست ذمهداري ده او پر دغه ذمهداري د پاکستان صدر د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان تمام هغه خلک چې دوی حلف کوي پر دغه ټکو باندې حلف کوي نو د جمعیت علما اسلام د آئین پاسداري دا د نن مطالبه نه ده دا ډېره پخوانۍ مطالبه ده نن که دا یوه مطالبه کېږي شاید هغه په انتظامي چې کوم آرټیکل دي پر هغه باندې به وي خو موږ دا وایو چې کوم پاکستان آئین دی د کوم پاکستان قانون دی پر هغه دی بلا تفریق عمل دراوغات وشي دا اوس الیکشن چې کوم شوی دی دا خو په پاکستان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام جرأت و بہادری جرأت و بہادری جرأت و بہادری نعرہ تکبیر نو معرض دا کوي چې د جمعیت علما اسلام د پاکستان د عوامو د رهنمایي دپاره دا له ننه وینا نه ده هر وخت پر هر سټیج تاسې دا کتلي چې جمعیت علما اسلام د پاکستان د عوامو سره د هغوی مشکلات د هغوی تکالیف دوی په صف اول کې ولاړي چې په دنیا کې پر اسلام باندې له کمې خوا تادی کېږي نو جمعیت علما اسلام د جمعیت علما اسلام قائد باغ په صف اول کې ولاړي نن که په فلسطین کې ظلم او جبر دی نن که په داغه لپاره تاسو وینئ چې جمعیت علما اسلام څونه وس کړی دی څونه محنت کړی دی د فلسطین له عوامو سره څونه همدردي چې د جمعیت علما اسلام په وس کې دله هغه ورسره کړې ده که نن دا ته راسي چې دا بارډر نږدې د تلو راتلو لار وي نو انشاءالله العزیز دغه ناس شاه زلمیان چې دي دا د جمعیت کارکنان چې دي دا به په سر کفن تړي او د فلسطین د عوامو د هغوی د خلاصېدو د هغوی له ظلمه د خلاصېدو به کوشش کوي نو ما عرض دا کوئ چې دلته دا اوس الیکشن چې دي
دا تراز که سیاست وي خو ما خیال چې دا تراز سیاست دا د پاکستان د دنیا په 140 ملکو کې د دغه ثاني نشته اسټابلیشمنټ له یوه فریقې مخې له بله فریقې مخې اوس هم الکشن باقاعده اوس لا هم شروع دي حالانکې 8 فروری څه شوه او اوس دا دي اپریل ختم شو اوس هم چې یو راغورځي ابل پر کښېنوي ابل راغورځي ابل پر کښېنوي دا خو نه الکشن دی نه د دنیا یو بې شعوره انسان و دې ته الکشن وایي او په دې کې چې د دغه اسټابلیشمنټ څومره قدر کم شوی دی عزیزانو د هغه حساب نشته که قوم فوج زموږ فوج دی فوج څونه زموږ سر و مال و فوج ته ورکوو لیکن دغه عناصر دغه بیروکراسي دغه اسټابلیشمنټ چې د خلکو پر حقوقو غصب کوي د خلکو پر حقوقو ډاکه اچوي موږ یې غندو او دا نن اوله ابتدا ده له دغه ځایه ده انشاءالله العزیز دا کاروان به روان وي دا انقلابي تحریک دی او زه و تاسو ته دا یقین دهاني درکوم چې جمعیت علما اسلام چې یو خبره په مخ کې د قوم په مخ کې رسېده چې دا الیکشن مسترد دا الیکشن نه منو دا کوم حکومت چې دی دا که صوبایي حکومتونه دي که قومي حکومتونه دي دا ناجایز دي دا غیر عیني دي د دوی هیڅ حیثیت نشته د دوی یو منډیټ نشته دوی که یوه روپۍ خرڅوي ناجایز یې خرڅوي د قوم حق خوري د قوم پر حق باندې ډاکه اچوي دا د فوري طور ختم کړل شي په پاکستان کې دا یقین دهاني ورکړل شي چې د پاکستان خلک په آزادانه طریقه سره خپل ووټ استعمال کړي موږ له عدلیته بالکل نه یو مطمئن نن د پاکستان دا کیفیت دی عزیزانو موږ دوی به څه انصاف وغواړو موږ دوی به له چا انصاف وغواړو چې د پاکستان د های کورټ ججان د های کورټ ججان راځي درخواست ورکوي چې موږ سره انصاف وکړي موږ غلط استعمالیږو پر موږ زور و جبر دی اول خدا په کار وه چې هلته دوی یو مړانه کړې وه چې چا زور پر اچولی وه خو هغه ته یې کنټینټ ورکړی وی هغه یې سزا کړی وی بیا کې دوی ایستلي وای هم ټیکو کې نه وای ایستلي هم ټیکو او بیا چې اوس راغلی دی دا ډېره لویه خبره ده د دې مثال بیا په تمامه دنیا کې نشته چې د های کورټ ججان راځي درخواست ورکوي چې پر موږ زور و جبر دی پر موږ فیصلې په زوره کېږي فیصله ولیکل شي په موږ په زوره دستخط اخلي نو دغه کیفیت د دغه دپاره خو جهاد هم ضروري دی د دغه دپاره تحریک هم ضروري دی چې عدلیه ازاده شي چې سیاست آزاد شي چې د جمهوریت دوی لري جمهوریت گو کې په تمامه دنیا کې هم نشته لیکن په پاکستان کې خو د جمهوریت هغه بالکل الف ب هم نشته نو دا تحریک دپاره به موږ ورته ګډ په ګډه وس کوو الله دې موږ ته توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاک اللہ